بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې کوم مرګري انلاین یې نو کمنټ پم کوي او دا پروګرام به د الله پر رضا باندې شیر کوي. دغه ماشومان دي دا په دې بازار کې تقریبا په هر طرف باندې خواره دي او په دې فوټپاتو باندې ماشومان ناست دي او دي د مسواک په بانه باندې بس دغه خیر غوښتو والا یو سیستم دی، یو طریقه کار دی. خو زما په خیال ما ته خو د انسانیت د ټولو نه غټ توخین ځکه ښکاري چې مونږ راغلي مونږ بوټان هم پخپو کړي، جامې هم اغوستې دي او دغه شان ورسره بنینونه هر یو شیز او دغه دومره غټ اوچت د لګان دي چې خپل ماشومان یې رایستي دي او په هغه ماشومانو باندې دغه په دې بازار کې یا په دې دغه کې په دې فوټپاتو باندې ګیر چاپیر چې کوم دي نو دغه ماشومان یې کېنولي او دغه مسواکونه یې ورته ورکړي. دغه مسواکونو سره سره چې کوم دي نو دي باندې دغه انسان ته ځان بدې ښکاره شي چې یاره د ماشوم د پاسه سړی قدم اړوي او په دې فوټپات باندې ځي راځي. نو چې کم مرګري منلاین یا کم دی چې څونه زمونږ دا مرګري دي د کچرو په دې ایریا کې او تر کم ځای پورې تاسو وینئ دغه دا ماشومان ناست دي نو باقاعده دي ځان سره ایثار کې. اوس دي د دې سره دا یو پوره ګینګسټر دی او د ده سره خپل رور دی. هغه رور چې کوم دی نو د دې بلا کسان فیملی دی هغه یې تقسیم کړي ځای په ځای په دغه فوټپاتو باندې ناست دي. نو دی خو مې فل خال ځان سره کېنولی دی د باندې اوس چې بم کوو چې اول یې ما ولې پې خورو، بل رور مې ورته پلار پسې لېږلي چې بی هغه راوله. نن د ده نه تپوس وکړو چې د ده څومره مجبوري چې دا د ګل غوندې ماشوم د ما په خیال چې دی د څلور نیمو کالو ماشوم دی او دی په دې حالت کې چې کوم دی نو رایستی دی بغیر جرابو نه، بغیر د بوټانو نه، بغیر د دغه نه. خو دا تقریبا چې څومره ما دلته وخت تېر کړو دا د دې یو عادت غونته کې جوړ دی، دا د دې یو روزګار شکل دې ته ورکړی دی. نو چې کم مرګري زمونږ مرګري دي په دې پیج کې هغه په دې بازار کې دلته په دې خوشا ځایونو کې شته موجود دي. نو کوشش وکړئ چې دغه شان دا واړه چې تاسو ته کم ځای کې ملاویږي دا یو پوره ګینګ دی مکمل د دې بلا کسان دي. نو دغه ماشومان ځان سره ایثار کې پلاران ورته روغواړئ، خبره ورسره وکړئ چې یاره وایي ولې ته دا دومره غټ توخین د انسانیت کې چې دغه ماشومان دي د ګل غوندې ماشومان دي، خپیال به خپې سرتور سره او په دغه ګوزن پې راغلي. قسم په خدای پر اوس کال په دغه په دې ورځو کې هم زما د اندازې مطابق یا دا ماشوم دی خو ما سره د پکچر شته هم دا ماشوم دی چې د پر اوس کال لږ نور وړي کې او دې دومره ساړه په مخه اغشته و چې د هغه ساړه د هغه سیستم چې کوم دی هغه ټول خیم کړی. نو کوشش وکړئ که داسې څوک دی پېژنئ په دغه ایریا کې دغه د بغداد په خواوشا کې د ګجرو ګړی په خواوشا کې نو رابطه ما سره وکړئ. یاره دې هغه پلار سره چې کوم دی نو رابطه وکړئ چې یاره دا دونه ظلم ته د دې خلکو سره ولیکئ. پلار دی لکه څه کار کوي؟ پلار دې څه کار کوي؟ زر وړو یو کباب پسې څنګه کباب پسې او ته چا راوستې دلته؟ ورورو تا ته یې څه وي؟ زه سره په خپله ورسره رالې او چې ټوله راسته تېره کې تاله څونه پیسې درکوي؟ 500 100 روپۍ تاله درکوي او نور یې غذان ته اخلي؟ نور مور له ورکوي؟ که تاسو څو وروڼه یې؟ درې او درې واړه دلته راځئ ځای په ځای چوکونو کې ناست یې. ملک شیر بھائی الله دې خوشحاله کا. حاجی فاروق دادا
بس دغه حالات تیاره سونه شو ویلې دي سره ما وقتن په وقتن بلا پیر الحمدلله دي ته مونږه کارونه ما وکړو دي ته ما امداد هم کړی او وقتن په وقتن دي سره لګیو ونن وسره دا ټریپ کوم ځکه چې دی روټین دی دا او دا جمع دی ماشومان تبا برباد شو دغه شان په یخنۍ کې ناستي باران شي پکې په باران کې دی راځي د دې په دې کار کې بالکل چوټي سره شته نه په دې عامو کارونو کې خو څوک مزدوري کوي نو اداره د جمعې پر چوټي دا یا د اتوار پر چوټي ده د دې په کار کې بالکل چوټي نشته بس دغه یو څو مسواک چې کم دي د ځان ته مخې تېخي او خلک بيزي راځي نو تقریبا هر سړی وته کینی او هغه سره د خپل وس مطابق امداد کی دغه شان زنانه په دې لارو باندې تیریږي را تیریږي هغه په خپشي ځکه ماشومان دي د هر سړی په لړ کوي کدا په پاک پوچی ماشوم دی تقریبا زیات نه زیات د سلورنی مو 15 کالو ماشوم دی نو د هر سړی په لړ کوي نو دغه د انسانیت هم توخین دی د دې سره د دې د جون سره لوبي کول دي نو پته نه چې دغه زخريله سړی ځکه دا دغه عادت جوړ کړی دا د پوره خاندان دی دغه پوره خاندان چې کوم دی هغه راځي او دغه دغه سیستم جوړ دی او دغه مسواکونه چې کوم دی هغه مخې ته یې په دغه یخنه کې د ظالم وطن جورابې جوړي نه و د بوټانه جوړي نه ول ټوپه په سر کړی دا نه د بنین شته بنین دشته نه بنین شته دغه یو نری غونډه کې بنین چې دلان دی چولې دي سری گریوان ماشوم نغري یو کدا چې څوک پیژنې دي تاسو کوم ځای کې اوسېږئ میاګول کلی کې ککم مرګري یار دوست داسي چې د میاګول کلی اوسیدونکو او میاګول کلی کې دا ماشومان پیژنې باقاعده ما سره په میسنجر باندې رابطه وکړې دي پوره ډیټیل ما ترا کې کله دې څه سخت ای په دې باندې څه تکلیفي جدید پر आवाज اوچت کو ان شاء الله نو هغه امداد به سره کو خردي د روټین یو سیستم جوړ کړی دی د روټین یو پروګرام دی دغه چې دغه مسواکونه ورسره او دغه په فوټ پاتو باندې ځای په ځای ناشتي او دغه ردی یو ترتیب او یو روزګار دی نو الله مګه کدا سي چې ردی ته د ضرورت او د دې سیستم دا سي چې لکه د امداد کول ول ضرورت ان شاء الله مناسب سره موږ مخکې نم کړی بیا به مسرو کو خدا د روټین دا کار چې دا به ختمو ان شاء الله او دا اوس دا جمع دی د دې جمع په مناسبت سره چې کوم دی دا نومبر ختم شو دسمبر شروع کېدو ول دغه د حالات دي پروګرام ځان سره شیر کې کدي شي د میاګول کړي دا زوګي چې هغه ته پته ولګي او بدل کې هم سره کارو کې چیرې د دې څوک داسې ملو شي دې سره خبرو کو چیرې وجه صدا چې دې د ماشومان چې کوم دي د ګل غوندې ماشومان تلورنه مو 15 کالو ماشومان دي دا رئیس دي په دې باندې هم دغه کار چلی دا د روټین مطابق چې کوم دي د دې د روزګار دی ته چې اوس راتلې پلار دې کورو ودو نشه مشه خو نه کوي نه نیاز علي بھائی بالکل ټول پاکستان کې دغه خال ضرور خو مونږ کوشش کوو چې دلته کې دا اغلوی چې کمی یا ظلمینو باغی باندې مسافروان نشته کورسه کوي او انسان په دې باندې خپه شي چې په دې پټپات باندې ناس یو ډیر زیات ماشوم دی او د یخنۍ نه داسې دی ګړبېږي او دا خلک په خپې اړې راړي نو مونږ وایو چې کېدی شي چې داسې د دې څه ضرورت نه مونږ ول پوره کو خو نه د دې یو روزګار غونډه کې سیستم جوړ کړو چې پلار خبر شي چې پته ولګو چې دا څه پوزیشن دی څه وجه ده دا اوس د دې ماشوم د یخنۍ نه پوزم را بهیږي د پیزار او د خپو دغه حال دی او دغه لس مسواکونه چې کوم دي ډېر اغشتي او په دغه لسو 15 مسواکونو باندې دی ناس دي دغه او باقاعده رونه دی غیر راولي او هغه سره چې کوم دی په دې فوټپات باندې لګا د نپرې خواره کې چې کوم داسې سکیورټي پولیس یا داسې نور څه محکمې دي هغه خپل نپرې تقسیمي باقاعده هغه سیستم باندې دی خواره کې ځای په هر خر خپل ځای دي ته مختص کړي په هغه خپل ځایونو کې چې کوم دي کې نه یو بیا ته ناغزي نو نن کوم ورپسې لګلې یاره به پلار دی راولې چې موږ ته پته ولګي چې راستا پوزیشن سره څه وجه ده که زمونږ د کولو سکاري نو موږ به आवाज اوچت کو او کنه که دغه شان دي د دې در سیستم چې کوم دی دا عادتي او یا د دې د مجبوري نه دا خو زمونږ خو کنفرم موږ ته ډېر مرګرو وي چې دا د دې چې کوم دی یو عادت یو روزګار جوړ شوی ځکه چې دا ماشوم دی خو دا ماشوم کم از کم 15-16 روپۍ ورځ د دې ځای نه وړي ځکه چې هر سړی په راځي سار وختي خلک ډیوټو ته ځي څوک زنانه په تیریږي را تیریږي نو باقاعده وسره خلک خپل د وس نه سیوا امداد کوي هغې او دې د خولیه هم په دې وجه باندې جوړه کړي چې خلک پې خفه شي دا د خلکو د خفګان دپاره دا خولیه جوړوي
چې را دی دا پوزیشن دی نو ګورو به ان شاء الله کوشش وکړو چې را سیستم جوړ شو چې پلار سره وته خبرو کو چې را ترتیب برابرېدو چې دا وجه څه ده او څه کیسه ده څه خبره ده چې را دا دونه ماشوم دی د دې ماشومان سره تاسو دغه فلم کوئ نو چې دا وجه بسی ان شاء الله که پلار راغی به هم تاسو سره په لایو کې مخامخ کوو او تپوس پته کوو چې را وجه څه وه چې را ته په دې دونه په داسې بد خل د ماشوم سره کې علي خیدر بھائی الله دې خوشاله کړو به چې څومره ملګري انلاین یې پروګرام بدان سره شیر کوي دغه یو ترتیب دی ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې ردی چې کم پلاران دی هغه بنن غواړو هغه سره به خبره کوو چې را وجه سره چې دغه پوچی ماشومان چې کم دي چې د یخنۍ ناغي ګړبیږي او دغه ګړبېدو سره سره تا خیر ته کې نه ولیدي او نیاز علي بھائی الله دې خوشاله کا او علي خیدر بھائی الله دې خوشاله کړو الله دې کامیاب کا خو زمونږ په دغه پیسو باندې څه کار نشته چې څوک ګیدیله ورکوي چلتا پیرتا روډ دی خو دا ماشومان دی او دا یخني ده او په دغه یخنۍ کې دی دا ناسته چې کوم دی نو سړي ته په درد پرې باسي چې هر سړی په دغه فوټپاتو باندې تیریږي او ډېر غټ رشي په دې فوټپات باندې او د انسانیت هغه توخین دی چې هر سړی په د پاسه خپې اړوي دا ذوالقرنین بھائی مردان دی مردان کې کالج چوک دی وعلیکم السلام دا زمونږ د مرګري لانه دی راغلی دی اوس د هوټل والا راشي د باندې بچولې مولې مخرو دی بسرو کې ګنور هم دی لږ راګرم شي او دې سره وقتن په وقتن موږ دکه کړي دی خو نن مو اسې ړخه پشو چې ورته مې وکتل چې ځکه یخني نن بیا ډېره زیاته ده او دغه پوچې ماشومان دي یاره او د دې سره دا دونه غټ ظلم دی او دغه ظلم مو سره مور پلار کوي چې رالیږي خو هغې ته ډېرې غټې پیسې وړي په دې وجه باندې په هغې دا یو عادت جوړ کړی دی او هغې ته پته لګي چې یاره مونږ ته دا د آمدن او د پیداوار او د روزګار چې کوم دی نو یو ذریعه ده ان شاء الله تعالی پروګرام ځان سره ډېر شیر کړئ کوشش کوو چې هغه پلار روغړو ان شاء الله بیا به تاسو سره خبرې کوو